خدا صحیح ده 2 کروڑ روپۍ زما اکاونټ کې واچوه. خور زمیندار خو یې زما دې ګاډي نه ته به شته دا څونه ګران ګاډی دی. دا ګران خو دې داسې وي لکه چې دا ګاډی 50 لک روپو دی. ټول د 12 لک روپو ګاډی نه دی او داسې بړ د راغېستې د اسمان د په سر نیولې دی مړه. دا 12 لکه خو یې داسې ویلې چې وایي چې جیب کې سره دا 12 روپۍ پرتې دي. چېرته 12 لکه روپۍ دې په یو ځای لیدلي دي او که نه ستا د کپړو نه پته لګي چې لږ 6 زره روپو نه زیات نه شي ګټلی. خبرې خو داسې کې ته وایې چېرته هغه د کپنې مالک یې. زه د کپنې مالک نه یم او ما سره ډېرې پیسې دي. تا څه خیال دی چې دا کتره مې اچولې ده دا چپلې مې اچولې دي ما سره به پیسې نه وي؟ ما سره دومره پیسې دي اوس مې درته وویې که نه د دې خپو لاندې نه به د ځمکه وتښتي. دا ته لا څنګه خبرې کوې ما سره؟ دونه غټې خبرې کې او ځان ته خو وګوره لاندې باندې لږ که نه چېرته زمینداري به کې د میاشتې به چېرته د 10-20 روپو سبزي خرڅې او خبرو ته وګوره سلوخان یې نه شوړی. ته داسې وایي چې دا 12 لکه روپۍ ته ته شی نه ښکاري. ګاډی دې سوري دی چې ګاډی ته یې اډانه ووله خپلو خلکو ته ښایي چې زه مالدار یم. زما خبره وره لږ د دماغو نه هم سوچ کوه. زه دلته نه تلمه نو ستړی شوم ستا ګاډي ته مې اډانه ووله نو څه چلو شو او ستا دا خواپړک ګاډی دا خو زه خپل ګاډی اروګڼم نه ستا دې ګاډي ته مې اډانه ووله نو خلک وایي چې زه پیسو والی یم مالدار یم. څه د 6 کروڑ روپو ګاډی دې نه دی چې زه به پې خلکو ته خپله مالداري ښیم. چې ته ستړی شوی دې لاره کې لږ دیوالونه دي هغې ته به دې اډانه والې وه. د اډانې لپاره تا ته زما ګاډی ښکاره شو. دا ته چې څومره خبرې کوې که نه په ولاړه به زه د ستا د ګاډي 1 منټ کې اوس والم. لکه سیجن له سره اخستو خرڅېدو خبرې کوئ. علي خانه دې خوار زمیندار ته وګوره که نه زما ګاډي ته اډانه اچولې وه. که زموږ په ګاډي باندې کرښه راښکری شوې وي نو زموږ څومره تاوان شوی و. په دې به کله د کم ځای نه راشي د لاندې خو ګوره د شنشون ټایپ د ظالمه دا ګاډی دی خو څه شی دی د کوم وخت نه لګیا یم دې پوهېږم خو دې همدا خبره کوي چې په ولاړه ستا نه ګاډی واخلم په 1 منټ کې. دا د دونه وخت زموږ ګاډی به واخلي دا ته پته شته دا د 100 روپو ګاډی دی درته په خوب کې 12 لک روپۍ لیدلي که نه د دونه پیسو والا سړی چې په دې ګاډو باندې اډانه وایي. نیکه تا د سر بس کې دا خو د شکل نه خور فرق ښکاري. وګوره څونه بدتمیزه دی د روسه موږ سره ولاړ دی او بحث کوي. دا کمقل ولې پوهې دا کمقل پوهېږي څو ده سره مې په خبرو کورو مرۍ خرابه شوه. ما له ووایه ستا اکاونټ شته ستا په اکاونټ کې 6 لک روپۍ شته ته خو زمیندار غونډه کې په سبزۍ کې به څومره پیسې وګټې ته به څه ګاډی والې په ولاړه باندې 12 لک روپو والا. تاسو دومره خبرې کوئ او زه دله چپ یم صبر وکړه اوس تله زه ښیم. الو رضا خانه ګاډي راوله د کباب المدینه مخې ته ولاړ یم زر راځه شابه. رضا خانه هغه ګاډي کې 55 لکه روپۍ پرتې دي هغه هم ځان سره راواله. صحیح ده زر راځه زه د ولاړ یم دلته. تا سره ګاډی هم دی او ډېر وخت هم ساتلی دی. چېرته په سایکل خو به نه راځي. ته ودرېږه اوس په تا له پته ولګي. موږ ولاړ یو دلته که نه زموږ ګاډی هم دلته دی ته چې چېرته په جونګړو کې اوسېږې که نه همالته په سایکل باندې ګرځه. ته لږ صبر خو که نه زما ډرایور خو راشي که نه. ولاړ یو شاته وګورې که نه زما ګاډي راورسېده. دا بیگ ګوري دا د پیسو نه ډک دی ونیسه وګوره. ګوره خفه نه شې ما معاف کړه تا سره خو دومره ښه ګاډی دی او دومره پیسې موږ ستا سره هسې ګپ لګوو. موږ ستاسو غونته په واسکټو کې نه ګرځو په سپینو کپړو کې. ما وګوره زما د ډرایور ته وګوره خلې پړې مچولې شلېدلې. د دې نه دا مطلب شو چې موږ سره به پیسې نه وي. ظالمانو په دې دنیا کې عجزۍ سره وخت تېروئ. دا پیسې ګوره د چا په کار نه راځي ښه اخلاق په کار راځي. دا مې واورئ چا دا پیسې قبر ته یوړې په کفن کې جیبونه شته. روزانه هغه خپلې پیسې واله او ته واخله دې نه خپلې له 12 لکه روپۍ د ګاډي دی ونیسه او چې دا کومه روټۍ خورې که نه دا هم د زمیندار د لاسه خورې. او زمیندار پسې بد هم وایې تاسو په دې خبره ماله غوسه راله چې زمیندار پسې م خبرې کولې ګینې ما پیسې نه راغوستې. زه د دې شوقین یم چې خلکو ته خپل ځان وښیم او خپلې پیسې ورته وښیم. زندګي په عاجزۍ کې تېرول خوند کوي. زمیندار هم په محنت باندې ګټي او ته د خلکو د بېعزتۍ دپاره ته کړې خلکو له صرف بېعزتي ورکې. روزانه موږ ډېره غټه غلطي شو موږ معاف کړه. وته نشه ما غوسه کې دا څه وویل خفه نه شې روزانه موږ معاف کړه. د آینده لپاره خیال کوئ دا پیسې نه دي دا د لاس خیرې دی. کله هم د چا د کپړو نه اندازه مه لګوه چې دا غریب دی او که دا مالداره دی. راځه رضا خانه چې ځو مړه